بسم الله الرحمن الرحیم. راځئ ملګرو دا کلیپ راسره واورئ، بیا په دې باندې مختصر شانتې یو څو خبرې ستاسو مخې ته وړاندې کومه. دا خو ډېر کلیر خبره او ډېر بنیادی سوال تاسو وکړو. دا سوال نن هر مسلمان له په دې سوچ پکار دی. بالکل یو د الله دین دی، یو د مولا دین دی. ایگزیکټلی دې کې ډېر لوی فرق دی. ډېر فرق دی. د مولا دین چې کوم دی هغه اصل کې د الله دین نه دی. او دې ټیم کې مولایت قابض دی، یو خود ساخته رسوم او رواج او ظاهري شکل او صورت او په ظاهریت باندې فوکس دی. یا دو درې خبرې به ترې مونږ هایلایټ کوو. یو خبره دې ملګري دا وکړله چې یو د الله دین دی او یو د مولا دین دی. نو موصوف له خو اوس پکار دا و چې په دې خبره باندې هغه مکمل وضاحت ورکړی وی چې د الله دین څه ته ویلی کېږي او د مولا دین څه ته ویلی کېږي. آیا د نبي علیه صلات وسلام نه بعد د 1400 کالو پورې دا خلق چې یو دین فالو کوي، یو مذهب باندې روان دي، نو آیا دا دین هغه دین نه دی چې کوم د الله دی؟ آیا دې ملانو خود ساخته دین جوړ کړی دی لکه څنګه چې دا موصوف په خپل گفتگو کې لګیا دی؟ بله خبره دا ده چې علما دین جوړی نه، علما د دین وضاحت کوي، د قرآن او د حدیث وضاحت کوي، د مسائلو وضاحت کوي، او کم سړی چې د خپل ځان نه د حلال او د حرام جوړولو کوشش کوي، نو د دې حکم هم فقهاو د صراحت سره ذکر کړی دی چې تحریم ما احل الله او تحلیل ما د احل الله څه حکم دی. نو دا خبره څه پټه نه ده. که چېرته د مولا او د الله دین مختلف وي، نو ده به داسې یو 2 3 4 5 مثالونه پیش کړي چې الله تعالی خو مونږ ته دا حکم را کړی او دا حکم دی مولانو بدل کړی دی، یا مونږ ته الله تعالی د دې نه منع کړې وه او مولیان زمونږ دپاره لګیا دي دا حلالۍ. نو چونکې په دې کې د ده سره داسې څه دلیل نه و، نو د دې وجې نه ده بس دا خبره وکړه او تیر شولو. دویمه خبره ده دا وکړه چې دا مولیان په دې دین باندې قابض دي او دې مولیانو په دین باندې قبضه کړې ده. نو یو خبره دې ته زه دا کول غواړم چې دین باندې هیڅوک هم نشي قبضه کولی. دین خو د چا جاګیر نه دی، چې د چا څه ځمکه پټی خو نه دی چې څوک به پرې قبضه وکړي. دا خو یو آسماني او آفاقي مذهب دی. دا د چا په ګرفت کې نه راځي چې بس یو سړی به په خپل موټ کې بند ونیسي. اوس د دې خبرې وضاحت به زه په بله طریقه باندې وکړم، یو 2 مثالونو سره. چونکې دې موصوف څه دلته کې اشکال دی چې عام سړی ولې د دین خبره نشي کولی، عام سړی ولې دین نشي بیانولی. نو د دې خبرې جواب او د دې خبرې وضاحت به زه په یو مثال 2 سره پیش کړم. اوله خبره خو دا ده چې عام سړی علاج ولې نشي کولی، عام سړی کلینیک ولې نشي کولاولی، عام سړی د زړه اپریشن ولې نشي کولی. نو که چېرته دا خبره ښیي چې یاره هر سړی دی په هر کار کې کار لري، نو بیا خو پکار دا ده چې یو عام سړی دی د زړه اپریشن کوي، بلکې یو مستري چې کوم د ګاډو انجن کولاوی هغه خو به بیا ډېر زیات ماهر دی د زړه په اپریشن کې. نو پکار خو دا ده چې هغه دې بیا د زړه اپریشن وکړي. دغرنګه انجینران دي، هغوی هم تعلیم کړی، هغوی هم یو فن کې مهارت حاصل کړی وي، نو هغوی دې بیا کلینیکونه کولاوی، هغوی دې بیا اپریشن یې کوي. نو دا خو
داسې معلومیږي چې په دې اپریشنو باندې او کلینیکو باندې او په دې یو خاص شعبه باندې د ډاکټرانو قبضه ده، ځکه چې عام سړي له انجینیر له بل تعلیم یافته له پروفیسر له هم د دې اجازت نشته چې هغه د اپریشن وکړي، هغه د کلینیک کولاو کې هغه د چاته دوايي ولیکي. نو دا هم بیا قبضه کې را شمار شوله. یا یو انجینیر دی، صرف انجینیر ولې د بلډینګونو تعمیر کوي، د روډونو تعمیر ولې یو انجینیر کوي؟ دا خو عام سړي له هم پکار ده چې عام سړی هم د دې خبرې مجاز وي چې هغه د روډونه تعمیروي او هغه د بلډینګونه ودروي، د بلډینګونو تعمیر دې کوي. یا یو ډاکټر چې کوم دی هغه له هم د دې خبرې اجازت پکار ده چې هغه د بلډینګ تعمیر کوي او د روډ تعمیر دې کوي. نو څرنګه چې دا خلک د څو کمه ده چې خېټه وڅیري زړه کولاو کې، نو د هغې نه بعد بیا هغه ته دغه بیمارۍ او دغه زړه د رګونو او د ګردې د رګونو د هغې مهارت هغه ته په هغه کې حاصل نه وي. دارنګه چې یو ډاکټر هغه د نقشې مطابق تعمیر کول غواړي، نو چونکې هغه خو د هغې علم نه دی حاصل کړی، نو هغه به هلته پریشانه شي چې زه اوس دې نقشې سره څه وکړمه، کوم ځای کې پیلر پکار دی، کوم ځای کې بیم پکار دی، کوم ځای کې بیسمنټ څومره پکار دی او کوم ځای کې نه دی پکار. نو دا ټولې خبرې هغه انجینیر پیژني او هغه پې پوهیږي. نو دارنګه د دین علم هم دی، د دین علم کې هم هغه کسان خبره شي کولی چې چا په دې کې مهارت حاصل کړی وي. چې یو سړی د دې نه جاهله وي او هغه سره د دین د علم څه پوهه نه وي، نو هغه ته خو بیا بلکل د دې اجازت نشته دی. ځکه چې الله تعالی په قرآن کې هم فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چې تاسو د اهل علم نه تپوس کوئ، چې تاسو کې کوم سړی نه پوهیږي، عالم نه د دین علم یې نه حاصل کړی، نو هغه د عالم سړي نه دې تپوس کوي، د دې خو حکم شوی دی. نو بیا څنګه عام سړی د ځان نه په دین کې خبرو وکړي، یا عام سړی د دین بیانول شروع کړي د ځان نه او د علماو د اجازت نه بغیر، په دې کې د مهارت نه بغیر. نو د علم حاصلول په دې معنی څه قید نشته دی چې یاره یو غریب سړی به د علم حاصلی، یا یو امیر سړی به د علم حاصلی او بلې طبقې ته به د دې څه دغه نه اجازت نه، یا تور دی سپین دی او تور او سپین او دا تفریق د علم په حصول کې نشته دی. بلکې د مدرسو علم خو فری تعلیم ورکوي مدرسو والا. کم خلک چې مدرسو ته خپل بچي لیږي هلته فری رهایش ورکوي، کانه ورکوي، روټۍ ورکوي، د بسترو انتظام ورله کوي، هر څه بلکل فری. نو په دې کې خو حاصلولو کې څه تفریق خو نشته دی، چا باندې څه پابندي خو نشته دی چې یاره صرف پښتانه به حاصلوي او پنجابیان، سندیان، بلوچیان، نور چې کوم قومونه دي په هغو باندې پابندي ده. او البته چې کوم تعلیم ته د ترقۍ او د خوشحالۍ ذریعه وي، نو هغې باندې د لږو روپو خرچه هغه د هر سړي د وس خبره نه ده، او د هر سړي د بس خبره نه ده چې هلته کې بیا په کالجونو کې په یونیورسټو کې هغوی د میاشتې او د لکه او د یو سیمسټر په لکو روپۍ هغه جمع کړي. بلکې دا موصوف چې دې کې چې څومره شعور راغلی دی او دی چې ځان ته څومره دانشور وی او ځان ته څومره دانشمند وی، نو ده نه معلومات وکړی شي چې ده به په خپل ځان باندې په لکو روپۍ خرچه کړي. بل دا موصوف وی چې دا دین چې کوم دی دا د ملا خود ساخته دین دی، ان لله و انا الیه راجعون. یعنی هغه دین نه دی کوم چې 1400 کاله مخکې نبی علیه الصلاة والسلام د امت ته پرېښی او صحابو ته یې حواله کړی، هغه قرآن او هغه حدیث چې کوم نبی علیه الصلاة والسلام د امت ته پرېښي او خپل شاګردانو ته یې حواله کړي یا صحابه او خپل شاګردانو ته حواله کړي، نو دا دین اوس هغه دین نه دی. نو دا به ګویا د مقصد او د منشا د دې خبرې دا ده لکه څنګه چې روافض وی یا شیعګان وی چې اصل دین او اصل کتاب خو د امام مهدي سره په غار کې پروت دی، نو دی به ګویا د دې عقیدې
سره تعلق لري چې اصل دین خو هغه دی چې کوم په غار کې پروت دی. نو چې چېرته دا زمونږ د علماو خود ساخته دین دی، دا کوم باندې چې اوس مونږ ټول مسلمانان لګیا یو عمل کوو، نو بیا اصل دین چېرته دی؟ دا خو بیا په ده باندې فرض او په ده باندې واجب دی چې دی د اصل دین ترجماني وکړي، د اصل دین تبلیغ وکړي. دا خو د دې نه دا خبره سمجھ ته راځي چې دا خو ګویا په یو دبې الفاظ چې ورته ویلې کېږي په هغه پټو ټکو کې دی خو ځان ته نعوذ بالله یا د امام مهدي مجدد دعوه کوي او یا نعوذ بالله د نبوت دعوه کوي چې اصل دین ما ته معلوم دی. ځکه چې علما خو چې کوم دین بیانوي او کوم دین دی قوم ته پیش کړی دی، دا خو محرف تحریف شده دی او په دې کې رد و بدل شوی دی او دا خو د رسم و رواج نه ډک دی. نو بیا خو پکار دا ده چې دې سړی هغه دین دی قوم ته راوړي او هغه خبره دی قوم ته وړاندې کړي کومه چې حقیقت او اصل دین دی. دوستانو، اصل مقصد د داسې خلکو د علما ټارګټ کول مقصد نه دی، بلکې اصل مقصد د دیو همدغه دین ټارګټ کول دي. خو چونکې علما د دې دین محافظه دي او علما د دې دین حفاظت کوي او دا د دې دین باونډري ده، چاردیواري ده، چې کله هم یو سړی په دې دین باندې حمله کوي نو لاول به دې چاردیواري باندې حمله کوي. نو دې وجې نه داسې خلک چې کوم دین ټارګټ کول غواړي او د دین نه بیزاره خلک یي، نو هغه د ټول نه ړومبی علما ټارګټ کوي. نو لہذا د اسې فضول خبرې دي چې دین اصل نه دی یا دین کې تحریف شوی دی یا په دین باندې صرف د مولانو قبضه ده. نو دین باندې د چا هم قبضه نه ده او نه پکې تحریف شوی دی، بلکې همغه دین دی کوم چې نبي علیه صلات وسلام راوړ. نو د دیو دا خبرې چې کوم دی دا اکثر غلطي دي او په دې معنی هسې نه چې تاسو دوکه شئ او د علماو سره تعلق ساتل، د خپل دین او د خپل ایمان حفاظت کول دا په موږ ټولو باندې ضروري ده.